میں شبد پدے جنت کے ابدن فائو رضی اللہ عنہ اللہ تعالی خوشحال شویر دوینا رضی اللہ عنہ اللہ تعالی خوشحال شویر دوینا ورضو عنہ ادوی خوشحال شویر اللہ تعالی نا ذالک الفوز العظیم دالو یا کامیابی دا للہ ملک السماوات خاص اللہ دا پارا بادشاہی دا اسمانونو دزمکرا وما دا آغشینو فیہن چدی اسمانونو دزمکدے وعلا کل شیء قدیر ادا اللہ تعالی پارسیز بان قادر دے. نو خلاصہ سورہ مائدہ ابتدا دا چې خپل فرائض پورا کوي فرائض پورا کوي کوم شی چې خدای احترام ورکړی دی داغه توهین مکوي کوم شی چې قابل احترام دی توهین مکوي کوم شی چې حرام دی داغه ارتکاب مکوي دا دین تاسو لپاره نعمت او سبب د فائدې دی. د خدای حلال حلال ګڼئ او حرام حرام ګڼئ. د ذاتی اصلاح لپاره منځ کوئ ذاتی اصلاح لپاره منځ کوي. حکومت او گواهی دواړه د الله د پاره د انصاف تقاضا باندې که حکومت کوي هم دو شرطونه دي یو چې د خدای لپاره به دا نه چې بس حکومت ته ارګ تورسه دي بس چې قومي دولت ټول ستا بینکونو زلال شي نه دا حکومت به خدمت غني چا لپاره به کې الله لپاره چا لپاره به کې اللہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ چې وفات کېده 2.5 کال حکومت کړو سورہ 2.5 کال دروازه مزدوری به اغسطه 8 پیسې سورہ پیسې 8 پینیز 8 پینیز در حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ دروازه 8 घंटे کار به کو نو دی 1 घंटे به سورہ پیسې اغسته یو پیسہ یو پینی انا 8 پیسې به اغسته 2.5 کال یې سورہ حکومت کړو او دا څومره تنخواه اغسته و نو وصیت او خپل زوی عبدالرحمن ته رضی الله تعالی عنہ وی زما پلانه از مکه بخر پکې نو دومره پیسې به واپس بیت المال کې داخله کې دما بیت المال له تنخواه غستله دما څه کوي بیت المال له تنخواه غستله نو دومره پیسې به داخله کې بیا داغه نه بعد به جایداد تقسیم وي خبره ده صحیح ده ها الله اکبر په دنیا کې پیدا کیږي اوسم ډېر ښه خلک سره زګا دا په پارلیمان کې پاتې شم ما سره داسې کسان په پارلیمان کې ګودري راته داسې ملاو شو داسې خدا تر څخه خلک والان کې نه ګیره وا نه بریتانو بالکل خالص انګريزان څه شي خالص انګريزان خو چې په کم شي کې به شوبه پیدا شو چې دا حکومت ماته کوم مراعات راکړي دا ما استحقاق نه دي فورن به لیکلو صحیح نو الانکه خلک وایي بس راجمه کوا نو حکومت نا اللہ دا پارا دا انصاف تقاضا باندے گواہیم اللہ دا پارا دا انصاف تقاضا باندے گواہیم چکے تس گواہی ہوئے گواہی عدالت شہادت دا بنی اسرائیل تذکرہ چیرے دوی کردار خراب نو څنګه ذلیل شو لہذا دا پیغمبر چې تاسو ته راغلی دی دا د الله احسان ومنئ ناشکری مکوئ اتباع وکئ ناشکری مکوئ واقعه د بنی اسرائیلو چې الله دشمن تباہ کړ او دوی ته واپس خپل وطن ته دتلو حکم وکړ نو دوی بزدلی وکړه دوی څوک بزدلی وکړه نو خوار او ذلیل شو څه شو سلويخ کاله خوار او ذلیل سارا سینا کې پرتو
د خدای دین د امن او د سلامتیا دی، د خدای دین د امن او د سلامتیا دی. خو ذاتی دفاع څه شي؟ تاسو دفاع وای، ډیفنس. ذاتی دفاع او اجتماعي دفاع کله دینه غافل شي نو بیا به ذلیلېږي، کله دینه غافل شي بیا به ذلیلېږي. لکه د آدم علیه السلام زوی وګوره، ذاتی دفاع یې ونکړه، نتیجه څه شوه؟ قتل شو. الله تعالی ته نږدې کېدو دپاره لارې لټوئ. څه کوئ؟ لارې پیدا کوئ چې خدای ته به څنګه نږدې کېږو. څوک چې د الله په قانون فیصله نه کوي نو که عقیده نه نو کافر دی، که عقیده نه کافر دی، که عقیده وي خو عمل نه نو ظالم او فاسق دی. عقیده خو دا چې دا د خدای قانون دی، ښه خبره ده چې دا عمل شي، خو نه شو کولی. نه څه شو؟ نه شو کولی، نو دا څه شی دی؟ ظالم او فاسق دی. د اسلام او د مسلمان په ضد غیر مسلم سره دوستی پیدا کول حرام دي. آیت نمبر 50 بلکہ یو 50. دا دین د الله مهرباني وګڼئ، که تاسو یې نه کوئ خدای به مو ختم کی، بل قوم به راولي دې دین ذمہ دار بشي. او بیا مثال پیش کړي چې یهود او نصاراو تورات او انجیل امپلیمنٹ نه کړ نو مادي اعتبار سره هم ذلیل شو. بیا پیغمبر ته حکم چې 100% چې کم میسج تری سیو کې نو دا 100% کنوے کوا، دیکھیں پک اینڈ چوز با نه کوي. لکه د بنی اسرائیلو دین به د خواهشاتو نه تابع کوي. هغه د خدای په دین کې د شرک تصور پیدا کړ او د خدای په دین کې انتها پسندی پیدا کړه. معاشره د صالح کولو دپاره یو بل به د نارواو نه منع کوي، د بل په نارواو به خاموش نه پاتې کیږي. هغه ته وایي چې مرګري دا کار ناجایز دی. ها اهل کتابو کې څه خلک هم شته چې هغه قرآن واورېدو زړه نرم شو، ایمان راغی. یو وار بیا دا تذکرہ چې د خدای حلال حلال ګڼي او د خدای حرام حرام ګڼي. او یو ضابطه چې د سشي یا د خلق ډیرواله دا د جواز او د خواري دلیل نه دی چې دا کار به خزه کوي چې ډیر خلک کوي. دا کار به خزه کوي چې ډیر نه خکار اله خزه چې خ خلک کوي. نو دا ټول لیکه چې شریعت په کوانټیټي نه په کوالټي یقین ساتي. شریعت پس یقین ساتي په کوالټي، په کوانټیټي نه. دا خو ناجایز دی. الیکشن شته هغه د کوالټي والا خلکو دی.
اهل حل عقد وي ورته شریعت. بلا خبره چې په دین کې با کمپرومایز نه کې، په خپل موقف ټینګ ولالیا سو قسم در سره نشي کولای. او کو به کله خو زیات نه زیات مړ بدی کینو نو څه فائدہ ده که نقصان ده؟ فائدہ ده. یعنی خدای دین باندې عمل کړي نو دا نقصان ده که فائدہ ده؟ دا فائدہ ده. یعنی شهادت تر ته ملاو شو دین له سعادت بل څه ده. نو په دین باندې کمپرومایز باندې کې بیا د عیسی علیہ السلام کیسه بالتفصیل چې خلاصه دا ده چې عیسی نه خو خدای دی، نه د خدای زیه دی، نه د خدای حصہ ده، نه خدای دی، نه د خدای زوی دی، نه د خدای شریک دی، نه د خدای شریک دی. او آخر کې مسله توحید چې بادشاہی د اسمانونو زمکو ټولو د خدای ده. هغه خالق هم دی، هغه مالک هم دی، هغه قادر هم دی. درې څه خالق دی، مالک دی، قادر دی په هر شی باندې. لہذا مستحق د بندګۍ هم یوازې الله دی. نتیجه واضحه ده. نتیجه خدای نه ذکر کړي، بس صرف علتونه ذکر کړي دي چې خالق هم دی، مالک هم دی، قادر هم دی. نو څه وکړي؟ بس بندګۍ باندې یوازې راغی کینو بندگی بر سکے یوازې دا چې څوک ستا خالق هم دی، ستا مالک هم دی او تا باندې قدرت هم لري. اردو کې مونږ وایو جس کا کائے پھر اسی کا گن گائے، چې د چا خوري نو د هغه سندرې به وایي. مونږ څه وایو اردو کې چې د چا خوري د هغه سندرې به وایي. صحیح ده، عقل ته قدم ده. نو پیدا کړی چای الله، ملکیت د چای د الله، د چا قدرت لاندې د الله، نو بس د چا سندرې به وایي؟ اللہ سندرے کو ہے نا. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، منزونه بکې، تلاوتونه بکې، د تفسیر کلاس ته راځي. دا د خدای سندرې دي جوړې. صحیح. سندره معنا تعریف، سندره معنا سندره کې صحیح د محبوب تعریف کیږي. صحیح. نو څه بکې؟ بس د خدای تعریفونه بکې. صحیح شو. نو تب شیرشاه ته بیا خلکو ته مونږ وایو د خدای سندرې وایو ټول ورځ. مونږ وایو دا چې ومنډه نو څه کول ته د خدای سندره او حتی سندره وای ته وای او ته مرګري سندره معنا ها کنه به ورته خطر دم کو کوي نو خو که تاسو درته صحیح نو ته ورته مرګري تر سندره په تاریخ نه پوهیږي، سندره په ډیفینیشن نه پوهیږي چې سندره په شعر او شاعرۍ کې د محبوب د صفاتو تذکرہ ده او دغه عظمت بیانول دي. چې نسترګې داسې دي او چې خبرې کوي نو بس ګلونه دوړي او پلان کې ډنګلې نور صحیح. हाँ नाशनास तो नाशनास नाशनास पे जाएंगे ना हाँ तो इंसान कमजोरी रखा बस अखबार तो बगोरे